الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دما ډېر عزتمندو د رمضان مبارک آخري لس ورځې آخري عشره دا بیګا چې کله میر پریوتو سره نو د رمضان د میاشتې آخري عشره شروع شوله او آخري عشره باندې کې تاسو ته معلومه ده آخري عشره مطلب آخري لس ورځې آخري لس ورځې بارو کې تاسو ته معلومه ده زنانا او ته معلومه ده چې دې باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دې ورځو کې الله تعالی د مسلمانان د روزادار د جهنم اور نخلصي دوی ته نجات ملويږي د جهنم د اور نه نو ام دې بنیاد باندې نن مو د موضوع چې کومه برابر کړی دا د جهنم د اور په باره کې برابر کړی دا دې د پاره زموږ د جهنم حالاتونه خبر شو به حیثیت مسلمان متزان خبر اولم پکار دی چې جهنم حالاتونه خبر شو د هغه خوف د هغه ډار د جهنم روب د مو پزړه کې پریوزي او بیا د باقی لسورېزو کې هغه نخلاصي د پاره الله نه دعاګانې وغواړو الله نه د خپل ګناهونو بخنه وغواړو او مزید کوشش وکړو چې په د اخري لسورېزو کې د انا اتورېزو ته پاتې دي په دې کې دومره نیکیانی وکړو چې کمخ کې بونه څه کوتاهي شوي دا ورېزې ټایم یا شپې ټایم چې هغه کوتاهي پکې بیا ونشي او پرون مو دا خبره کړې و چې اصلي مقابله اوس شروع شوله د نیکی ګټلو مقابله د نیکی ډیرولو مقابله دا د مسلمانانو اوس شروع شوله ځکه چې دا اخري منډه اخري حصہ ده دوی سه منډه 13 شوا ایوه سه منډه پاتې ده نو دا مقابله ده چې پکار دې په دې کې میوبل سره مقابله وکړو کور کې سره خیان دی ورونه خپلوان یاران دوستان مقابله وکړو چې څوک به ډېر نیکیانه ګټي او بیا دا هغه اشاره ده چې پورا کال کې د سي مبارک شپې بیان رسی ځکه چې په دې شپو کې ایوا شپه برسي چې هغه ليله القدر یل شي او ليله القدر کې دې شي بیګاش پاتې رشو په دې کې لاړوي نو بیګاش په مو څنګه تیر کړی دا هر یو کس ته وګوري چې بیګاش په مو څنګه تیر کړی دا نو بس بیا نن شپام روانه ده بلم روانه ده ليله القدر باره کې قران پاک کی فرمایي صدا د 1000 میاشتونه بهتره ده 1000 میاشتونه یعنی په دې ویش په کې ته چا عبادت وکړلو د دې شولو لکه 1000 میاشت دی عبادت وکړلو تقریبا اتیا کالو نه زیات جوړیږي د دې هغه عبادت نو د ما عزتمندو عرض مدا کولو چې ډیر زیات مهنت پکار ده یو اته انش په وپاتې وي نو دا نن چې کومه موضوع ده دا امدې مناسبت سره برابر کړی دا چې لګ د جهنم حالاتو نه خبر شو چې هغه خوف د مو پزړه کې کینی او هغه د پاره کوشش وکړو چې مو د جهنم نه الله بچ کی زما عزتمندو الله تعالی څخه کله انسان پیدا کړلو نو انسان ته الله دوی لري او خیالي
ایوا د جهنم لیاري ورته وخیلا او ایوا د جهنم د جنت لیاري ورته وخیلا او بیا انسان ته الله تعالی عقلم ورکړلو فهم سوچ ورکړو او بیا انسان د پاره الله تعالی پیغمبران راوستول د پوی د پاره او بیا پیغمبرانو ته الله تعالی کتابونه مو ورکړلو چې د انسان ور باندې پوښي چې کله د انسان پوی د پاره الله ټول بندوبست وکړلو نو بیا دغه انسان الله تعالی آزاد پرېږدولو چې اوس تا مرضی دا کته جنت تتلل غواړي او که جهنم تتلل غواړي کله الله او د پیغمبر خبره مانی په قران او سنت باندې خپل ژوند تیروي نو جنت به ځای وي او کنا به دي خلاف ژوند تیري په کفر کې او په شرک کې هغه کې ژوند تیري نو بیا به ځای جهنم وي نو د ما عزت مندو دا ایوا خبره شو دویمه خبره دا زکچری جنت او جهنم نه وي نو بیا په دنیا کې د نیکی او د بدی پته بنه لګیدا دنیا کې به د خسړی او د بد سړی او د خیخه او د بدی خځه پته بنه لګیدا په دنیا کې کچا ظلم کولو کچا ظلم نه کولو هغه پته پکې نه لګیدا ځکه چې انجام د ټولو یو کچری جهنم نه وي او جنت نه وي او بیا د ما عزتمندو د دې لپاره بیا الله تعالی کوم خلق سے بیا نیک وی خ زندگی تیر کړي د قران او حدیث مطابق ژوند تیر کړي هغه د پاره الله تعالی بطور انعام الله او ته جنت جوړ کړي دا او کوم خلق سے بیا په کفر باندې خپل ژوند تیر کړي په شرک باندې خپل ژوند تیر کړي هغه د پاره الله تعالی جهنم جوړ کړي دا بطور سزا اوس د جهنم څه شه دا خط توجه سره تاسو واورو ذکر سے دا کوم ذکر بکیږي دا بیا په حدیث کې وی یا په قران کې وی نو فرمایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واوري چې جبرائیل علیہ السلام راغللو جبرائیل علیہ السلام هغه ملک دا هغه فرشتہ دا چې هغه زره سره الله قران پاک نازل کړی دا جبرائیل علیہ السلام راغللو او د هغه وخت او په دې وخت کې عموما جبرائیل علیہ السلام براتلو نه به وخت کې راغلو نو چې کله دې به وخت راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زور ته ودرېدم او ما ورنه پښتنه وکا چې اے جبرائیل څه وجدا سنند سے به وخت راغلی ته او د تا د چهره د سی بدله ده چهره باندې د خفقان اثر ده حدیث کې کوم الفاظ راځي متغیر اللون دتا رنگ بدل دا ویلی دا څه چل دا نو جبرائیل علیہ السلام ته جواب ورکړلو چې الله تعالی حکم کړی دا د دې خبره یعنی الله حکم وکړلو چې د جهنم اور د ګرم کړل شي نو ما وکتلو ته جهنم اور ګرم شولو او بیا زه هغه خبره ډیر پریشان کړم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه پښتنه وکړه چې لګ ماتم دغه جهنم حالات بیان کړه د کیسه بیان کړه د څه خبره ده چې ته دومره پریشان کړې نبی جبرائیل علیہ السلام ته فرمایلو چې الله حکم وکړلو چې د جهنم اور د ګرم کړل شي او 1000 سال پورې دا اور ګرمېدو تر دې حد پورې دومره ګرم شو چې د جهنم دا اور چې کوم دا سپین شولو سپین د ډېر ګرمایش ته وجنا او بیا الله حکم وکړلو چې دا د 1000 سال مزید ګرم کړل شي نو زر کاله د جهنم نور ګرم کړل شو تر دې حد پورې چې د جهنم اور چې دا سور کړل شو تک سور شولو او بیا الله حکم وکړلو چې د جهنم اور د نور ګرم کړل شي نو 1000 سال نور ګرم کړی شو تر دې د پورې چې د جهنم اور چې دا تک تور کړل شو نو بل توروالی حالت کې دغه جهنم اور ما ولیدلو او دا مپریک دولو او زراغ للم او بیا جبرائیل علیہ السلام قسم وخړو چې ما د په الله باندې قسم وی ک جهنم په دی اور کې یو ستنه برابر سروي وشي دنیا طرف ته ستنه برابر د ستنه سر به توروي هغه برابر سروي وشي دنیا طرف ته نو د هغه ګرمي د وجه نه په دنیا کې دا ټول خلق منشي دور زیات ګرم ده او بیا فرمایي چې بیا قسم وخړو چې ما د په الله باندې قسم وی چې جهنم نه بهر چې کومي ملائک دي فرشتي دي دروغه ده فرشتي دي هغه دومره بد صورت دي
او د هغه دومره بدبو ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرائیل علیه السلام ته قسم وخوړو چې کچېری هغه دنیا طرف ته وګوري نو دا دنیا خلق دا به هغه بدبو د وجه نه مړ شي. او بیا یې قسم وخوړو جبرائیل علیه السلام دریم ځل سماده په الله باندې قسم وی چې د جهنميانو د پاره کومه هغه زنجیرونه جوړ شي دي کوم زنجیر باندې به جهنميان تړلې شي د هغه زنجیر ایوا کړه کاغه د دنیا په یو غټ غره باندې کېک دول شي نو دا غر به زری زری شي دا بولې شي دا دومره هغه کې زور دا او دومره هغه ګرم ده. فرمایي چې دا خبره کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واوریدلې نو پیغمبر علیه السلام و فرمایلو ته ما د زړه د سي خفغان نه چودې دل دوره مزړه خپاش ولو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جبرائیل علیہ السلام طرف ته وکتلو نو جبرائیل علیہ السلام جړېدو. جبرائیل علیہ السلام په خپل ژاړي نو پیغمبر علیہ السلام نه پوښتنه وکړه ته ویلې ژاړي حالان کې ته خو عظیمه فرشتہ او د تا خو ډیره لویه درجه ده. نو جبرائیل علیہ السلام په جواب کې ورته فرمایي چې زه ژاړم دې د پاره ځکه څنګه ابلیس باندې الله آزمائش وکړو ابلیس په امتحان کې ناکام شو او جهنم یې ځای شو د سینا سے الله په ما باندې امتحان وکي او زور کې ناکام نشي. دومره د هغه پزړه کې د الله خوف نو چې کله دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدله نو پیغمبر علیه السلام هم ورسره په جړا شول د دواړه په جړا شول. هغه نه بعد الله تعالی پاسنه आवाज وکړلو چې اے جبرائیل اور اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم تاسو دواړو باندې الله مهرباني کړی دا تاسو باندې ودسي ازمایش نه رسی. هغه نه بعد فرمایي چې جبرائیل علیہ السلام لاړلو چې کله جبرائیل علیہ السلام لاړلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه بهر ته ووتلم نو د مدینه څخه خلک ناستو انصار ناستو مسلمانانو نو چې ما وکتلو هغه کې څه خلک خندیدو غب شپ لګولو نو ما ورته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ورته ویلو چې تاسو خاندئ حالان کې جهنم چې دا هغه الله تیار کړی دا او تاسو پسې در پسې دا او تاسو خاندو بیا. او بیا پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي زدي خبره نه خبره ز جبرائیل علیہ السلام جهنم نه خبر کړم. نو بیا ته فرمایي پیغمبر علیہ السلام څخه تاسو معلوم شولو د جهنم حالاتنا نو تاسو به خاندو ډیر کم او ژاړو به بیا زیات خوشحال ولګو او خپا به بیا ډیرو تاسو ته بیا روټي مزه نه در کوي او تاسو به بیا ځنګل طرف ته منډې کو دومره به تاسو باندې hebat راشي او تاسو به چیغي وایو اوازونه وکاو الله نه به جهنم اور نه هغه پناه غوړو الله نه. نو دې د وجه نبی الله په قران کې فرمایي چې اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون. فرمایي الله تعالی چې د قیامت هغه وخت ډیر نږدې راغللو او د خلک وګوره دا په غفلت کې پراته دي دا دنیا کارونو کې ډوب دي دا په عيش او عشرت کې ډوب دي او دا خپل ژوند تیري بالکل هغه د قیامت او هغه د جهنم سره فکر او سره نشته دا. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي د بخاری او د مسلم شریف دا حدیث دا صدقه ور چې د دنیا ور چې کوم په دنیا کې موږ اور بلو هغه باندې روټي پخو یا بل شي پخو فرمایي چې دا د جهنم د اور او یو درجونه صرف ایوا درجه ده او د جهنم اور چې دا هغه دین او یا درجه زیات تا په ګرموالي کې په سيزولو کې په سختوالي کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام سره ناشتو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت تا چې په دی وخت یو درز आवाज وشولو نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې تاسو ته پته ولګی دا درز د تشي وو. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا د یو کانی درزو سنن او یا کاله مخ کې
دا یو کانه دا الله تعالی جهنم ته غورځول او اغلان دی اوس ورسېدلو دا دومره زیاته اوګدا کنده ده د جهنم اخو پیغمبرانو اخو الله خبرولو هر حالاتنا او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د جهنم ور چې دا د دې په دروازې باندې به 4 لکه فرشتي ولاړي 4 لکه فرشتي به د جهنم په دروازې باندې ولاړي او فرمایي چې دا غو چهره چری دا به انتهایی hebatnaki وي او دا به تکی توري وي او داغه په زړه کې به ذره برابر رحم نه وي هغه په زړه کې به الله رحم نه وي اچوله اب دومره سخت وي او بیا فرمایي چې جسم به دومره غټ وي جسم به دومره غټ وي ځکه یو پرنده یو مرغۍ د هغه یو سر نه بل سر پورې دا څه کله مرغۍ روانه شي ورځي هوا کې نو فرمایي چې یو سر نه بل سر پورې به دغه فرشتي په 2 میاشتو کې بدوي فرشتي مسافت دي دومره به هغه وګدي وي او دومره به پلني وي هغه فرشتي او بیا فرمایي چې نورې دروازې چې کومې دي هغه باندې به 16 فرشتي مقرر وي 14 فرشتي به په بلې دروازې باندې مقرر وي فرمایي چې داغو فرشتو دا چاتی څه دا به دومره پلنوي چې یو ځای د چاتی وی حصینه تر روان شي او بل ځای تر رسیږي نو هغه کې به اویا کاله ولګي دومره غټي غټي د جهنم فرشتي دي او بیا د ما عزتمندو فرمایي چې کله دغه فرشتي یو جهنمی رواني سي او د جهنم ته ورغورځي د سی وردکای کی نو فرمایي سکله دې وردکا کی نو دا جهنمی بر لغړیږي به تر 500 کالو پورې بدا لغړیږي دا بیا ودرېږي نه دومره دا غوي زور سره هغه دکا ده دومره په هغه کې زور الله تعالی چولې ده په هغه ملائکو کې او بیا د ما عزتمندو جهنم کې چې کوم مانګارونه دي کوم مران دي هغه باندې کې په حدیث کې راځي چې دا هغه د اورمیګونه سدي دا به غټ اورمیګونه اوګدو اورمیګونه بوي او خانو په شان دي بداغ منګران وي او فرمایي چې یو وری دغه منګور جهنمی وچی چی نو فرمایي چې تلويختو کالو پرې به پاغه زخم کې سوي کیږي او داغه کوم لړامان دي یو لړم بدوروي لکه د دې دنیا خر کا سخره برابر به یو لړم وي او فرمایي چې دغه لړم څخه کله جهنمی وچی چی نو بیا به دغه جهنمی دا زخم تلويختو کارو به پورې به دغه زخم بیا سيزي او بیا د ما عزتمندو جهنميان څخه کله جهنم ته ورچول شي دا د سینې څخه دا به آرام سره بوتلل شي نه دوی به تړل شي دوی به الله په زنجیرونو کې تړي یو جهنمی به اویا زره فرشتي رسي په یو جهنمی پسې اوده به تړي اوده به سکای په سکولو به بیاي په قران کې الله فرمایي چې واما من اوتي کتابه بشماله اغه چاته عمل لما په غسلاس باندې ملاو شي فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا نو دې بچي وایي ځای افسوس سماخ ته عمل لما بالکل ملاو نه وي لکه څنګه یو طالب علم فیل شي نو هغه به یې سره د ریزلټ او شوه نه وي نو خبو نو دا جهنمی به دا आवाजونه کوي ولم ادري ما حسابيا او کاش کما پېژندل نه کاش کما دا حساب نه خبر نه وشه بالکل یا لیتها كانت القاضيه او کاش ز مرشه ختم شوه دا به جهنمی وای ما اغنى عني مالیا په دنیا کې ما سره کوم مال او هغه د ما په کار را نغللو زه خپل مال خلاص نکړلم هلك عني سلطانیا د ما بادشاہي ختم شوله په دنیا کې خو زه بادشاہ وم زه سلطان وم د ما غ بادشاہي ختم شوله خذوه نو الله با आवाज وکي تو خذوه وين سيف غلوه ارایک گئی وای څه کوي ثم الجحيم صلوا او بیا په جهنم کې ورغورځو ثم في سلسله او بیا هغه زنجیر څخه د جهنم دا زرعها 70 ذراعا څنګه او یغزل وګدا پاغه کې فسلکوه پاغه کې وتړي او بیا د ما عزتمندو په سوره ملک تبارک الذی کې الله تعالی فرمایي صدا جهنم اور په باره کې چې اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
کله چې د جهنميان جهنم ته ورواچول شي دا جهنم به دومره ګرم وي دومره به په غوسه وي چې شهيقا دا بخرغونه به د دې आवाज اوچتي دومره به د جهنم اور په بلمبو کې وي وهي تفور او دا به جوش وي دا به جوش وي بیا د ما عزتمند فرمایي ستکاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير د ډېری غسینه به ته وګورې چې د جهنم به ډېر په غسی وي او څکله یو جهنمی جهنم ته ور مخ تکړل شي نو د جهنم هغه فرشتہ به ورنه پښتنه وکي د جهنمینا څه آیاتات پیغمبر نو ورغله په دنیا کې دا د پیغمبر خبره نه و ملاو شي دا د پیغمبر تعلیمات او د پیغمبر په طریقو باندې عمل نه وکړي ته نوې خبر پیغمبر نه د پیغمبر سنت نه نوې خبر نو دا جهنمی ووتوي ته قالوا بلا قد جاءنا نذير هاو متخ پیغمبر رغله او نذير درون کې رغله او موږ ډر کړي وو د جهنم نه یعنی جهنم نه پیغمبر اسلام مو ډر کړي وو په دنیا کې فکذبنا هم درويغ وګڼلو مونږ منلا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير امور ته ویلو پیغمبر ته صدا هسي خبرې دي نو بیا فرمایي چې وقالو لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير نو پاغه کې بدا جهنميان افسوس وکي چې کاش کومه د پیغمبر خبره اوریدلی وای کاش کومه د قران خبره اوریدلی وای کاش کومه عقل نه کار اخسته وای نسمع ونعقل کومه اوریدلی وای او مو عقل استعمال کړي وای نو نن به مو جهنم ته نه راتله نن به جهنم ته نه راغلی او بیا د ما عزت مندو چې جهنم ته یو انسان ورواچي جهنمی الله د مور نه بچ کی او دغه د بچاو ریږي دي اندغه ورېږي کې به جهنم نه د بچاو دعاګانې کوو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنم کې وا وادي دا وادي دا غینه ما دا غي دا غینه ما دا او فرمایي چې دا وادي چې دا به د وینې او د زونه به ډکوي وینه شولا او د زخم کوم پیپ ته هغه نه به ډکوي او فرمایي چې په دې وادي کې به هغه نه فرمانی خلق الله ورچي څنګه په دنیا کې مونږ نه کولو المونځ په دنیا کې نه کولو نو دا خبره چا د پاره ده خو مسلمانانو د پاره دا خبره ده ځکه کافران خو اصلي مونږ نه کوي خو دي کافران نو مونږ کا کوي خو مسلمانان به کوي نو کوم مسلمان څنګه مونږ ته توجه نه کوي مونږ نه کوي نو هغه باره کې دا خبره ده چې دوی په جهنم کې هغه غي ته ورواچول شي څنګه د وینې زونه ډکته بیا او بیا فرمایي په دویم کس به هغه ورچول شي څنګه په دنیا کې د خپل خواهشاتو مطابق ژوند تیر کړی دا د الله په مقابله کې د پیغمبر په مقابله کې د قران او حدیث په مقابله کې د الله د احکامات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې په مقابله کې خپل ځړه خبره منلې ده په ځړه خبره باندې عمل کړی دا او هغه نه دی منلې هغه خبره نو هغه کسب دغه وادي ته ورواچول شي او بیا د ما عزتمندو الله تعالی په قران کې فرمایي په سوره مدثر کې یتساءلون عن المجرمین دی جهنميانو نه مجرمانو نه په پښتنه وکړل شي ما سلککم فی سقر تاسو ویل جهنم ته راغلیو جهنم ته په کومه ګناه باندې تاسو راغللو دوی به جواب ورکړي چې قالوا لم نکو من المصلین مو په دنیا کې مونږ نه کوو او دا جواب هم د مسلمانانو ده نو دې د وجنا هغه نوجوانان هغه زنانا هغه خیان دي چې هغه مونږ نه کوي او دا هغه دا خیال ده چې ځکه له بوډا شم بیا به مونږ کوم نو ځواني تاسو په الله تعالی قیامت پورې کوي او بل دا چې څه ضمانت ته ته به بوډا کېږي که په ځواني کې مړ شي بیا د دنیا د ژوند خو هیڅ اعتماد نشته منټ سکند انسان نشي له ځب ژوندې پاتې شي نو یو بالمازه سره مونږ نه کوون کې انسان هغه د پاره په جهنم کې دوره لویه سزا ده او بیا د ما عزت مند په منځ باندې به کوم وخت ولګيږي ټول نستر مونږ د مسپخین مونږ ده زړه الله سره کاته مونږ ده دا څه خې توجه سره مونږ کوي نو زیات نه زیات به دې باندې شل منټه به ولګي کاغه نه خمونځ کوي نو نیمه غنټه دی ولګي ور باندې
نو نیمه ګنټه چې مو الله ته نشو ورکوله منځ د پاره د الله کور ته نشو راتلله نو مو به الله نه د جنت ته مکو بیا زاله به مو ته جنت ورکړي دا خو سره کېدل نشي دا خو په دنیا کې وګوره چې یو پلار دا یا یو استاد دا دغه بچي دغه شاګرد دغه خبره نه مني پورا ورځ کې نیمه ګنټه هغه ته نشي ورکوله نو دغه شاګرد او دغه بچي خپل پلار استاد نه دته مو کې چې دا به ماته خیر را ورسي نو د ما عزتمندو منځبانه ډیره زیاته توجه وکړ او بیا سوره حج کې الله تعالی فرمایي فالذین کفروا هغه کسان چې هغه کافران دي قطعت لهم ثياب من النار دوی ته ورواچول شي د اور ولا کپڑے دسه کپڑے ورواچول شي په جهنم کې صاحب اور نه جوړي وي او بیا فرمایي یصب من فوق رؤوسهم الحمیم او دوی باندې پاس نه بواچول شي ګرمه اوبه او بیا فرمایي یسحر به ما فی بطونهم والجلود دی ګرم اوبو سره داسه په سر باندې دا ګرمه اوبو ورته واچول شي جهنميانو ته دی اوبو سره به د دوی د ننه ولمی او د خېټه او د چمړه دا به ولي شي بالکل ولهم مقامع من حديد او دوی د پاره چې کوم ګروزونه دي ګروز کوم سره ته جهنمی وایبه دا به د اوسپنه ولوي او بیا فرمایي چې کلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم او تکله جهنمی اراده وکي زه دې جهنم نه وزم وتختېګم نو اعيد فيها نو الله به دوباره اور واچي او یو صورت حال به بلوي په جهنم کې قران کې الله فرمایي چې دغه جهنمی به دا کوشش وکړي چې جهنم نه وزم نو الله به د طاقت ویر کی دا به راخیږي کوشش وکړي او زه کې بیا یې بس کامیابېګم چې کله بالکل سر تر ورسیږي نو ملائک بیا او ته دکاویر کی بیا بلان دی راو ورځي هغه جناب بیا د خيږي چې کله سر تر ورسیږي بیا بلان دی راو ورځي نو دا څومره د افسوس ژوند او بیا غټه خبره ټولو نه غټه خبره ده چې جهنم دا به همیشه ژوند کنه هغه مقابله کې جنت هم همیشه ژوند ده نو کافرانو د پر هغه خلق ته چا کفر کړي دا څوک الله نه مني څوک پیغمبر نه مني څوک کتاب نه مني کافران دی هغه لپاره خو همیشه د پاره جهنم ده شکر الحمدلله چې مو الله مسلمانان پیدا کړی مو دا کلمه یې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله په دې باندې 1000 بار روزانه شکر ادا کول پکار چې د مو مور خپل مسلمانان دي مو د مسلمانانو په کور کې الله پیدا کړیو مو د مسلمانانو په وطن کې الله پیدا کړیو دا څه معمولی احسان نه ده د الله تعالی او بیا د ما عزتمندو فرمایي الله تعالی په قران کې ويسقى من ماء سديد او دا جهنميان چې کله تګي شي دوی به اوبو غاړي نو الله به دوی ته اوبو ویر کی خدا اوبو بنوي دا به د زخمونو هغه وینه زووي هغه به بیا ور کوي جهنم ته او جهنم وي نفس کی سنس کی نو ملائک به راشي او په زور به تخلي کې ورشي په زور به ور باندې کوي او بیا فرمایي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې فرمایي پیغمبر علی السلام سکلو د پاره به سکله دغه وینه زوا جهنمی ته ور کول شي نو دا به کراهت محسوسي دا به تختی دا به ځان بچ کوي چې دا ونسکم او بیا فرمایي چې دغه وینه زوا دا به د جهنمی خلی ته ور نږدې کړل شي او سکله ور نږدې شي نو د دې دغه د خلی دغه چمړه چې دا به ولي شي او د دې دغه سر د چمړه چې دا ولاندې راو غورځيږي دومره پاغي وینه زوي کې بیا ګرمایش تا او فرمایي چې کله بیا جهنمی دغه وینه زو وسکی نو داغه کلمې چې دینه نه کلمې دا به 14 شي دا به پریشي د ډیر ګرمایش د وجنا او تر دې دا پوره چې دا کلمې به شلی شي دا دغه وینه زو دا اوبه دا به د جهنمی په د مليې باندې راوځي ورشي او بیا فرمایي د ما عزتمندو چې په جهنم کې واونه ده چې دغه ونی نماده زقوم ان شجره الزقوم طعام الاثیم دا هغه ونه ده چې دا انتهایی ترخاله او دا به د جهنميانو خوراک وي کله د جهنميان وږي شي الوګه به مرته لګيږي چې کله وږي شي نو الله به ته فرمایي چې دا ونه خورو نو دا به د دوی خوراکي او هغه انتهایی به دا ترخاوي او بیا د ما عزتمندو زقوم ونی په باره کې چې دا د جهنم کې واونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
څکه زقوم د ونی ایوا کترا دی دنیا ته راوګرځيږي نو د دنیا د خلکو د ژوندۍ به بګړاو شي ور سره ژوندۍ به ور سره بګړاو شي نو د ما عزتمند بیا جهنميان به څه کوي څنګه به دغه ونه بیا خوري او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه جهنميان دوی به قیامت کې ژاړي او دومره به ژاړي دومره چیغې به وایي چې کله د سترګونه اوخ کې وایيږي نو د اوخ کې به دومره زیات وي او دومره ګرمي به وي چې دا به پدې مخ باندې به دې کې لختي به جوړ شي او چې کله اوخ کې ختم شي نو بیا به ویني شروع شي ویني سترګونه به ویني پایږي او بیا فرمایي چې دومره اوخ کې به و پایږي او جهنمينا څنګه کې پښتۍ ګرځي نه کښتۍ بم پکې ګرځي دومره زیات خو بدوی نه اوخ کې و پایږي او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه معراج په شپې باندې پاسه لاړم پاسه وختلم نو بیا هغه کې ماته مختلف خلق وخیل شو څنګه ته مختلفي سزا هغه کې ملويدلې فرمایي چې یوم هغه کس ولیدلو چې هغه به مونږ نه کولو په دنیا کې نو هغه پروتو پسمکی باندې او یو بل کسو چې هغه په پاسنه پکاڼي باندې وشتلو غټ کانه به رواخستلو او دغه پروت سړی به وشتلو نو چې کله به وشتلو پکاڼي باندې نو د سر به چوت شولو نو چې کله بیا دوباره به د کانه رخصتلو نو د سر به بیا جوړ شي وو دوباره به بیا ور باندې وشتلو نو ما جبرائیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل علیہ السلام دا څوک دغه کس جبرائیل علیہ السلام جواب راکړ چې هغه کس ته سدي په دنیا کې مونږ نه کولو او دا منځونو ولا سستی دا مو کې ډیره زیاته ده مو کې زیاته ده مو بچو کې زیاته ده ټول مسلمانانو کې دا زیاته ده الله دې مو په زړه کې دا مون شوق پیدا وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مون چې دا د ما د سترګو یخواله ده دې سره د ما سترګې یخيږي او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځکه دسي مقارغلا چې څه خلقو څاغوي به دغه خو د چیتړې چي دي دا به اچولې په ځان باندې لکه سړی کپڑے اچي او بیا فرمایي چې هغه په جسم باندې ازغي او پاسنه کانی بور باندې خيو زغي او کانی په پاسنه اور باندې خيو نو ما پښتنه وکړه جبرائیل علیہ السلام نه څه دا څوک دي نو جبرائیل علیہ السلام دا په جواب کې ویل دا هغه خلق دي چې دوی زکات نه ورکول په دنیا کې د څه خلک هم شته کنه دنیا کې زکات نه ور کوي حالان کې زکات باره کې فرمایي چې دا د مال خیره دا د مالک حق نه ده بلکې دا د غریب حق ته دا به غریب ته ور کوي او بیا د ما عزتمند فرمایي چې جهنم کې څلور قسمه خلق د سي هم شته دي چې هغه څلور قسمه خلق نه به جهنميان بور نه تنگ وي زدا ته مصیبت راغله په هغه کې یو هغه کس ته فرمایي چې هغه به خلکو مالونه خوړلې وي او دا هغه سزا به داوي چې هغه به د جهنم هغه ور نه به صندوق جوړ شوی هغه صندوق کې به الله بند کړی وي او دې به چیغي وای تللی وای ژاړي به او د نور جهنميان بور نه تنگ وي او بیا فرمایي چې دویم هغه کس ته چې هغه د کلمې چې دی د کلمې دا به بهر راوتلی وي او دې باندې چې منډي وای کله یو طرف ته منډه او کله بل طرف ته منډه کله یو طرف ته جهنميان به تنگ کړی وي نو فرمایي چې دا به هغه کس وي چې دی په دنیا کې تشم امتیاز او ساس کو نه ځان نستلو او بیا فرمایي چې دریم د یو کس ته چې هغه خلینا به وینا او زوره بهيږي مسلسل او جهنميان بور نه تنگ وي فرمایي چې دا هغه کس ته چې په دنیا کې خلکو پسې ټوکې کوله خلکو پسې مسخره کوله خلکو پسې د خندېدو نو کومې ژبه باندې چې دی خندې کول نور خلکو پورې هغه ژبه هغه خلینا او بیا د دې وینا او زو برڅکیږي او بیا فرمایي چې جهنم کې به څلورم نمبر خلق هغه وي څنګه نه به نور جهنميان به تنگ وي څنګه به خپل غوخه برخلي او هغه بخوري غوخه به ځان نشلي او هغه بخوري فرمایي چې دا به هغه کس وي چې هغه په دنیا کې غیبت کولو خلکو پسې خبرې کوله غیبت کولو نو د غیبت هم دومره زیاته ګناه ده او بیا د ما عزتمندو د مزاق پورې د ما رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث پر یاد شو په دنیا کې اکثر موټو کې کوو خلکو پرې کنا یو پرې خاندې کوو بل پرې خاندې کوو بل پرې خاندې کوو دا مو عادت ته او دی باندې خپل ماضیه خلو ځان خوشاله ور باندې نو دې باره کې فرمایي
چې یو کسب وي څنګه په دنیا کې خلکو پرې خاندې کولو دا به الله جهنم ته ورچولې او بیا فرمایي چې کله د دې ګناه معاف شي ګناه ختم شي سزا پورا شي چونکی وی بدا مسلمان نو الله به جنت نه راوبسي چې کله الله به جنت نه راوبسي نو فرمایي چې جنت په کناره باندې بدا الله کې نولې نو دی به الله ته سوالو کې چې یا الله د جهنم په کناره باندې یا الله د جهنم د کناره نه ملک سنډه تکا شدیده ګرمي ما تن رچی نو الله به تو فرمایي ځکه ټیک تا دغه سوال د مانم خو بل سوال به مان نه کوي بیا اته بل سوال بالکل نه کوو د جهنم ګرمي نه بچ نو دغه کسب الله تعالی لاري به بوزي او طرف ته بس هغه کې بده کې نه لګ وخت متیر شي د بلاري وونه وګوري نو دیو الله ته سوالو کې چې یا الله هغه فلانه ونی سره دې ته مبوزا څغیلان دي کین نو الله به وته چې تا ته مویلی نو چې ته ببل سوال مان نه کوي بهرحال دغه انسان مو وعده وکړي چې یا الله بس هغه ونی ته مبوزا سره دې ته بل سوال به نه کوم زه نو بیا به الله تعالی هغه ته تمبوزي اومدارنګي بیا به جنت دروازې پورې بدا ځان ورسي په دې دعاګانو باندې او په دې وعدو باندې نو هغه نه بعد بیا هغه جنت دروازې سره ودی ناس پی او نه نو وتل بدیتا بیا دې په نصیب کې بنه نو وتل نوې د هغه یو کستا د دې په دنیا کې خلکو پسې مزاق کول او خلکو پسې مسخره کول خلکو پسې ټوکا کوله نو د ما عزتمندو دې د وجنا ډیر زیات احتیاط پکار ده اکثر د مودا بچیان مو پخپلا نه جوانان دو سکینی به یو بل پسې خبره کوي او یو بل پسې خنده کوي او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شب معراج باندې ما باز خلق هغه ولیدلو چې هغه سزا به څه وا صد هغه دغه شونډې چې دي دا به اوخانو برابر وي دا شونډې به اوخانو برابر وي نو ما پښتنه وکړه جبرائیل علیہ السلام نه صدا کوم خلق دي جبرائیل علیہ السلام په جواب کې ما ته فرمایلو چې هغه خلق دي چې دوی په دنیا کې د یتیمانو مال خوړلو یتیم سړی ته پکور کی وی یا یتیم ماشوم دا چې مثلا ورور مړ شو تر مړ شو ماما مړ شو دغه یتیمان بچیان پاتې شولو خور مړ شولا نو هغه سره ډیر خصلوک حکم کړی دا الله تعالی او اسلام ته نو چوک څه دا هغه مال پسې ګرځي داغه مال رټولای او داغه مال قبضه کوي هغه باره کې دا خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شونډه د اوخانو برابر وي او بیا د ما عزتمندو فرمایي چې څه خلک منور ولیدلو چې دا غوي غټي غټي خېټي وي او دا خېټو کې نه منګرانې ګرځیدلو په خېټو کې او دومره غټو دا خلک د خېټې دومره غټي وي چې خپل ځین خو چې دلې بنشو نو ما جبرائیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې دا کوم خلق دي نو جبرائیل علیہ السلام په جواب کې ویلو چې دا سود خور دي سود په دنیا کې د سود کاروبار کولو سود باندې به قرضې ور کولې سود باندې به قرضې اخسترې سود لین دین کولو مختصر ده او بیا د ما عزتمند فرمایي چې ما څه نور خلق ولیدلو چې هغه مخې ته غوخه پرتاوه ځنه غوخه خاوه او ځنه غوخه صفاوه نو دا د څه عجیب خلکو چې دا صفا غوخه نه خوړل دا څخه غوخه خوړل کومه ګندا نو ما جبرائیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې دا کوم خلق دي جبرائیل علیہ السلام په جواب کې راته فرمایلو چې دا هغه انسانان دي چې په دنیا کې زنا کولا او بیا د ما عزتمندو اخر کې تکلا دوی بیا جهنم ته ورغورځول شي نو یوم نقول لجهنم کله چې دا جهنم کې د جهنميانو واچي الله تعالی نو بیا به الله جهنم ته وایي حلم تلاتی آیا ډک شولې نو دوزخ ورته په جواب کې وایي هل من مزید آیا نور شته دي جهنميان یعنی یا دشتا ده پکې او بیا د ما عزتمند بیا به الله او فرمایي په سوره تور کې الله فرمایي اسلوها دوی اور وګرځوي جهنم ته فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم جهنميان مبارک الله فرمایي چې کاوس کې تجاری او کا خان دي که صبر کوي او که به صبري کوي کاوس ته هر څه کوي اوس ته بچکیږي نه بچکیدلو هغه مدت هغه مهلت هغه د دنیا هغه د نیکیانو هغه وخت هغه ختم شولو بس کې
انما تجزون ما كنتم تعملون بشک تاسو ته بدل ملويږي د هغه عمل مطابق کوم عمل چې تاسو په دنیا کې کړی دا. او بیا په سوره اعلی کې الله تعالی فرمایي الذي اغسر يسل النار الكبرى صدا باغلوی ورته ورغورځول شي ثم لا يموت فيها ولا يحيى. بیا په جهنم کې دغه جهنميان نه بجواندي وي او نه بمړوي، نه بجواندي وي او نه بمړوي. او بیا سوره بل سورت کې الله فرمایي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. کله چې دوی یو چمړه وسیږي نو الله به ورته بل چمړه تازه ور واچي. لکه کله چمړه وسیږي نو دا چمړه چې کله مړه شي د دې هیڅ ختم شي، د دې تکلیف پته نه لګي، نو الله به دا چمړه او ته تازه کی نوې چمړه ور واچي ليذوق العذاب دې لپاره چې دوی عذاب وسکي. او بیا الله فرمایي په قران کې كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. او کله چې دوی اراده وکړي چې موږ جهنم نوځو نو الله به بیا په جهنم کې ور واچي. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله به تواز وکړي تاسو وڅکه هغه عذاب چې تا په دنیا کې دروغ غنلو، تا خو نه منله په دنیا کې کنه چې د جهنم بوي او د سزا بوي. او بیا د ما عزتمندو په قران کې الله تعالی فرمایي هغه انسان په باره کې ځکه په دنیا کې سرکشي کړی دا الله خبره نه وي منلي، بغاوت کړی او الله نه ډریږي نه، ګناهونو کې ډېر ډوب داغه باره کې الله فرمایي فاما من طغى. با هغه چاته سرکشي وکړه واثر الحیات الدنیا، او د دنیا دغه دنیا څخه کوم تاثیر ده، د دنیا څخه کوم خوند ده دای حاصلولو کوشش وکړو په دنیا کې فإن الجحیم هي المأوا. نو هغه ځکه به د دې ځای به جهنم وي. نو دې د وجنا دغه دنیا د دنیا نیمګړی دنیا ده، د دنیا بے وفا دنیا ده. دغه دنیا ته توجه مو ورکو، اصل توجه ورکول پکار دي، نو آخرت ته ورکول پکار دي. او کچا به دې دنیا لپاره آخرت پرېږدولو نو آخرت باندې کې بیا الله تعالی هم دا فرمایي چې د دوی ځای به بیا جهنم وي. د دنیا دا تیریږي، دا په هر چا تیریږي، که غریب دا هغه باندې تیریږي او که مالدار دا هغه باندې تیریږي. او څخه گہرائی کې سوچ وکې، گہرائی کې سوچ وکې نو غریب سړی چې څومره په دې دنیا کې خوشاله دومره مالدار نه ده خوشاله. مالدار سره کوم ټینشن دا، مالدار ته کومه پریشانی کې دا، مالدار ته کوم سوچونو کې دا، د اسی ظاهرا تاسو ته لګيږي چې دا د سیدا او د سیدا. نه نه، مالدار سره شپې ته ملي هغه د خوب ګولۍ خوري، په خوب ګولۍ باندې هغه ځان ته خوب راولي. او چې کله سبای را پاتې بشمار د دنیا کارونه او ترجمه وي، او په هغه کارونو کې هغه دومره مصروف وي چې هغه نه منظم پاتې وي، هغه نه عبادت هم پاتې وي، هغه نه قران هم پاتې وي، هغه نه نیکیم پاتې وي. ټول باندې غم کې څه پیسې به څنګه ډیریږي، افلانی باندې قرضا ده، افلانی ما باندې قرضا ده، افلانې کاروبار څنګه شو، افلانی بنگلا څنګه شو، افلانې مارکیټ څنګه شو، افلانې پیسې څنګه شولا، افلانې کرایه ملاو شو، افلانی کرایه نشو ملاو. بس 24 غنټه بعد دنیا سوچونه کوي هغه. او دې مقابله کې غریب سره خو څنګه نیک وي، هغه ژوندۍ ډېره محدود وي، هغه به منظم پټې وي، هغه به قران سره تعلق وي، هغه به خو خلکو سره تعلق وي، هغه به خوبم په آرام وي، هغه به ژوندم په آرام وي. او دا بیا رضی ژوند دا به ختم شي، او بیا په هغه کې بیا خوشحالي ده، او هغه همیشه لپاره خوشحالي ده. او بیا د ما عزتمند په دنیا کې هغه سره قران کې الله فرمایي واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. او هغه سره چې هغه د الله تعالی د ودریدون وډر شولو، ځکه الله ته پېښ کېږم، د ما پېشي به الله په حضور کې کېږي، د وډر شولو او دی خپل نفس د خواهشاتو نه بچ کړلو. فإن الجنة هي المأوى. نو بشک د دې انسان د پاره چې کومه ټکانه ده زیاده هغه به جنت وي. د ما عزتمندو دا یو څو خبرې تاسو په خدمت کې او کوشش ودا کو ان شاء الله چې د باقی ورځې خپ نیکیانو کې خپل وس مطابق کوشش وکړو. بیا پرونه مو دا اعلان کړو ان شاء الله اتوار پورې چې به د دې پروګرام اختتام کوو ان شاء الله. تقریبا زیات نه زیات 4 درسونه یا 4 ورځې نورې پاتې دي. اتوار پورې چې همداسې مسپخین منځن آباد به ان شاء الله د دې پروګرام دعا به وي. نو تاسو ټول ملګری اوس نه کوشش کوو نور ملګرو ته مو یو زنانه په خدمت کې د عرض ده چې هغه دم هغه دعا پروګرام د لپاره د کوشش وکي څنګه ډیر نه ډیر خلک شامل شي
چې داغو ثواب تاسو ته ملو شي. دعا وکړه امين. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله تعالی دمو د جهنم اور نه بچ کی. یا الله تعالی مود قبر سختیو نه بچ کی، د مرګ سختۍ نه بچ کی. یا الله د قیامت سختۍ نه بچ کی. یا الله تعالی اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یا الله تعالی ته دې موږ ګناهونه معاف کړي. یا الله ډېر ګناهګار یو، ډېر خطاکار یو، ډېر سیاکار یو. یا الله تعالی هغه ګناهونه چې مو ارادتن کړی دي هغه امر ته معاف کړي. هغه ګناهونه چې مونږه سهون شوي دي یا الله هغه امر ته معاف کړي. یا الله دې مو مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی د مو استادانو او مشرانو ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. یا الله ته مو باندې رحم وکړي، د مو مور او پلار باندې رحم وکړي. یا الله ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. یا الله تعالی ته مونږ هغه کار واخلې چې تور باندې خوشاليږي، او یا الله ته مونږ هغه کار ما خلک چې تور باندې خفقېږي. یا الله تعالی په دې ملک په دې وطن کې یا الله تعالی اسلامي نظام راولي. یا الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړي. یا الله تعالی د دین نظام او د قران نظام راولي. یا الله په دې وطن کې امن راولي، په دې وطن کې خوشحالي راولي. یا الله تعالی ته مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله تعالی څوک څه په اعتکاف باندې ناشتي، یا الله تعالی دوی اعتکاف ته د نسته په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله تعالی څوک نور عبادتونه کوي، یا الله تعالی ټول عبادت په خپل دربار کې قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.